أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ توبہ آیت نمبر 123، 24، 25 اور 126 مطالعہ مشکو. فرمائی جی یا ایہا الذین آمنوا اے خلقو چی ایمان مروڑے قاتل الذین یلونکم من الکفار چی جنگ وکی هغو کفارو سره چی تاسو سره کم نجدو دی. دا آیات د داسې دور دا موږ بار بار دا تذکرہ کوو چې چونکې د غزوه تبوک 9 هجری کې او دا پورا سوره توبه د غزوه تبوک باندې و تفسیرا دا او یو فیصله کن احکامات دي. په دا آیات کې الله تعالی مسلمانانو ته دا هدایات احکامات جاری کو چې اوس چونکې تاسو مدینه کې یو اسلامي ریاست قائم شو، عربو کې خواوشا مکہ فتح شا، یو وسیع علاقې باندې اسلامی حکومت قائم شو، خو خبره دلته ختم نه ده بلکې تاسو دا وسعت جری وساتئ مسلسل. او دلته الله فرمایي چې اے خلکو چې ایمان مروړې قاتل الذین جنگ اختیار کړي الذین اغو خلکو یلونکم چې کوم تاسو سره نږدې دي من الکفار کفارو سره. اچھا دا دلته کفار لفظ چې دا هغه ته هم استعمال شوی چې کوم منافقینو او د منافقینو طرز عمل واضح شوی د ورستو آیاتو کې چې دا بظاهر خود ایمان راوړیو مګر د چې کوم حرکتونه وکړه ټول حرکتونه د کفارو، حتی چې جو مسجد زرار چې کوم جمعه مسجد جوړ کړه هغه په د بنیاد جوړ کړو چې د اسلام ته او مسلمانانو ته د نقصان د پر دی جوړ کړو. لہذا د دوه د کفارو کې هیڅ تفریق نشته. دا نمخ کې چې آیات تر شو غزه کې د کفارو تذکرہ او د منافقینو تذکرہ بیلوا دلته کې یکجا ده من الکفار. دا منافقین چې دي دا هم د کفارو په زمری کې دي. لہذا تاسو د سره جنگ وکړئ. او د دې جنگ مطلب څه شو؟ د دې جنگ مطلب دا نشو چې ته بستور رواخله او شروع شه خپل فیصله کوه چې دا کافر ده او دا منافق ده، بلکې اسلامی حکومت ته دا یو اتھارټي ورکوي چې تاسو اوس بین الاقوامی سطح باندې تا طرز عمل څه پکار ده. بین الاقوامی سطح باندې د تا طرز عمل دا چې دی الله دین چې دا به غالب وي. اوس دی الله دی دین نظام دغه قوانین دغه احکامات دغه طور طریقې تبو نفذه او کله چې دا ته نفذه هغې مقابلې کې دغه منافقین تا ته رسي نو هم دا کفار دي، کفار خاصن کفار دي او هغه رکوټونه پیدا کوي. نو تاسو به دې ته جنګ کوئ. تاسو اصل میشن دا ده چې د الله دین به تاسو پیلوئ او د روی زمین باندې دا نمخ کې یو آیات تر شوی ده چې هغې کې دا تذکره ده چې د الله کم غچ ده هغه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. دا
د سوره انفال کې دا آیات تیر شوی هلته چې تاسو به جنگ کوئ هغه ټیمپري څو پورې چې د الله دین غالب شوی نه وي سوره توبه دلته کې آی چې اوس تاسو به مسلسل دا دین نورم پیلو کوئ دا د دې سرحدونه چې دي هغه به ټولې روی زمین کې څوره سي تاسو وسط ته تاسو میشن ده د الله د دین غلبه د تاسو میشن ده وغې د پر تاسو مقابله کې څوک هم رسي مخکې ول یجدو فیکم غلظه دا کفار چې دي او د منافقین چې دي دا تا ملاو شي تاسو نه سختی یعنی دی تاسو نرم چاره سمجھ نه کی او نه تاسو نرم شي ورته چیرې جانې دو نه به خندنی تعلق نه د دوستانه تعلق نه د رشتہ داري تعلق کاسو که تاسو تعلق ته هغه تعلق د اسلام د دین اسلام د نفاذ ولا ده لہذا د هغه بنیاد باندې چې څوک تا مخه ترسي کدای تا رشتہ دار وي کدای تا خاندان وي کدای تا عزیز وي کدای تا الکی وي څوک وي د سره به جنگ کوي واعلموا یاد وساتئ ان الله مع المتقین چې الله چې دا هغه پرهیزګارو سره ده الله پرهیزګارو سره ده یعنی تا تقوا دې ته نه چې ته ظاهري تقوا اختیار کې پرهیزګری بلکې دلته کې د تقوا مقصد دا ده چې تا کې نه د خندنی تعلق وي نه خپل نفسانی خواهشات وي نه د دنیا تعلق وي لکه هر تعلق به ته د الله په تعلق باندې قربانای دا مقصد ده چې هر تعلق چې د تا د دنیا څخه تعلق هم ده چا سره هغه به ته د الله تعلق باندې قربانای مطلب دا چې کایتا رشتہ دار مخه درسي کایتا خاندان ولا مخه درسي کدتا دوست مخه درسي کدتا د قوم ولا مخه درسي کایتا خاندان مخه درسي تا څوک مخه درسي تبا غسر جنگ کوي ویلي چې د الله دغه دین چې دا د تب نور وسوت کوي دا غ بنیادو چې نبی صلی الله علیه وسلم دور د بعد ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ درو او به عمر رضی الله تعالی عنہ درو چې مسلسل جدوجہد شروع مسلسل د اسلام پیلاو او اسلامی حکومت څومره حد ته ورسولو څومره حد ته هغه پیلاو شو دا بل خبره ده چې به چې موږ لاس تراغلو موږ سیمټ کرکې او رګړد مو کو بس وی کونه تراغلو غزه کې کینو اوس کچېری ته جهاد خبره کوي چې دا خو زړی خبرې دي نو دلته الله تعالی هغه حکم کوي او د صحابه کرام طرز عمل موږ صرف دا نه یو چې دی نبی صلی الله علیه وسلم نرم سنتونو خو تذکرہ کوو خدا د نبی صلی الله علیه وسلم اعلی سنتو او د صحابه کرام اعلی طرز عملو چې موږ د صحابه کرام خبرې کوو کنه نو دی هغه چې کوم طرز عمل هغه دا نه لرو هغه دی الله هغه بری کې رسی کنه چې یار رب کریم دغه سمندر ته زور سیدا ایو صاحب زین نمود چې زور سیدا کما ته کاش معلومه وای چې دانه اپلان دنیا دا نو ما به د سمندر تنګو اس په ورچولی وای په سمندر هم د اس په غرزولی وای لکه زب اغه تم رسول خو د تا د دین پیلاو بما پیلاو کړه وای دا اغایات چې تا ته حکم ورکی انټرنیشنل تور باندې بین الاقوامي سطح باندې چې د تا سرحدات چې دی هغه چې تکي ختم نه دي د دین اسلام سره ټول روی زمين باندې دا و اذا ما انزلت اس الله تعالی د منافقین یو طرز عمل طرف ته اشاره کوي چې فرمایي چې و اذا ما انزلت سوره چې تاسو باندې کله چې یو سوره نازل شي فمنهم نو دو منافقینو کې داسې خلک شته من یقول ايكم زادته هذه ایمانا چې هغه بیا د نخرې د پرا د مذاق بنیاد باندې دغه مسلمانانو نه دا پښتنه کوي چې ملي جوړي دي او نه دا پښتنه کوي چې دار ته وایي چې تاسو کې چا ایمان زیات شو دار ته وایي چې تاسو کې د چا ایمان زیات شو د صورت سره فاما الذين امنوا بس الله یې چې د جواب خدا دا چې یقینا چې د چا ایمان چې زیات نه چا چې ایمان څوک د ایمان ولدي فزادتهم ایمانا دغه ایمان واقعتا بڑو کیږي وهم یستبشرون او دا صورت نزول چې دا هغه پر د خوشي و ذریعہ دا نوې صورت چې راشي کمات چې ای په خوشحال شي دلته کې دا بنیاد چې دا ایمان او منافقت یا کفر د کې بډوتري کیږي دا داسې په یو صورت کې نه دا چې ایمان دا بس ایمان دا نه کمیږي نه زیاتیږي بلکې دا ایمان کله کمزوري کیږي هم
او کله مضبوطیږي هم. او نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي کنه، فرمایي چې اخیری دور کې بدای چې سحر به مسلمانی مشام به کفر کی وي، شپې به ایمانی سحر به کفر کی وي. ایو حدیث ته چې هغه مفهوم دادا ویل چې د ایمان کمای بشای کیږي، دغه سه منافقت او کفر هم ده. لہذا فرمای فاما الذين في قلوبهم مرض، البته چې چا سره کې مرض ده، نفاق د کفر د جهالت، فزادتهم رجسا الى رجسهم، نو دی هغه ګندګي باندې نور ګندګي زیاتیږي، نور ګندګي دا ګندګي وا آلریډي دی منافقت کیو چې کله به صورت ایک آیات نازل شو بیا به دی هغه نه مذاق جوړ شو، لہذا دی ګندګي کې نور اضافه برتله. لہذا هغه طرف ته اشاره ده چې واقعیتاً چې چا زړونو کې چې مرض وي، بیماری وي د نفاق او د کفر، نو دی هغه په هغه کفر کې د هغه کفر کې د هغه بډوتري کیږي، یعنی هغه زیاتیږي. مخکې الله فرمایي وماتوا وهم کافرون، او مرګ د په داسې حالت کې رسي چې دی کافر وي. دلته کې دا لفظ چې دا کنه کافر خاصه کافر دا خدا ومات هم ادا د منافقینو طرف ته اشاره ده چې دونه تاسو مسلمان مت تصور کوئ دا مغسی دي د ایمان دوا خو ضرور لري، تاسو سره منځونه ضرور کوي، تاسو سره مجلسونو کې کینی، تاسو غونې نمین دي، تاسو سره خپل ذکر او اسکارم کوي، لیکن دا دی کفار چونکی د زړونو کې اخلاص ته منافق، لہذا مرګ شدید رسیدا به کفر حالت کې دا دغه یک شو درجه ده. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين، آیا دی فکر نه کوي، دی غور نه کوي چې هر کال دی باندې یو دوه درې ځلې دی باندې ازمیښت رسي. څنګه ازمیښت رسي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکي چې به شابه د جنگ تیری ده، نو د جسمانی لحاظ سره د ایمان وزن کیږي چې دی وسکي. کله اچانک نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکي چې شابه سه دی الله دی پر تاسو انفاق وکي، مال ور کوي، دی اغزه کې ازمیښت راشي، یعنی څنګه اعلانات راشي یا نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکي چې شابه سه دا حکم راغو، لہذا دی باندې پابندي اختیار کوي، د زکات حکم راغو، د پردې حکم راغو، نو هغه ټیم کې الله تعالی یی چې داغه اقامات او دغه اچانک داسې دا در اصل د دی امتحان وي د منافقینو چې کوم ګند هغه ګند واضح شي او کوم خالص ته هغه خالص واضح شي، یعنی وا بټای د چاغي بټای کې د واچول شي پته ولګي چې کوټ ته کا سونا ده. نو لہذا هر کال دی امتحان کیږي، دی په دې غور نه کوي. ثم لا یتوبون، او دی وګوري هغه ازمیښت کې نه دا غزوه تبوک هم دی ازمیښت وکنه، دی ولیدو که دی لاړ خو دی به روغ رغلی وای، ټول واپس راغلل روغ راغلل. ثم لا یتوبون، مگر دی بیا هم هغې نه عبرت نه واخته، دی توبه نه ویستله، ولا هم یذکرون، او نه دی ته څه سبق دی نه میلاو شو. الله دې مست قرآن فهم راکړي، دین فهم راکړي، دې سمجھ راکړي، او د دې په مطابق عملی زندگی انفرادي اجتماعي مست جوړونې توفیق راکړي. رب کریم دنیا بر کې اسلام ته غلبه ورکړي، کفر مغلوبه کې، او د کار خیر کې مشتلو تخپل حیثیت چونې توفیق راکړي. رب کریم مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کړي. رب کریم کم خلق چې تا د دین د قیام د پر غلبې د پر مصروف جدوجہد دي، تر رب کریم هغه ته کمې به ورکړي، هغه ته همت ورکړي. رب کریم ته مدد وکړي، رب کریم موږ ته دغه مدد کوونی او د ملګرتیا کوونی توفیق راکړي. امریکا اسرائیل ناکام او نامراد کې مغلوب کړي. رب کریم ایران ته فتح ورکړي، او رب کریم مسلمانانو ته فتح ورکړي، اسلام ته فتح ورکړي. رب کریم مسلمان ته اتحاد او اتفاق نصیب کړي د قرآن په بنیاد باندې. رب کریم موږ کې مسلمان چې څوک خپل کې جنگي او داسې منسوبي تړي چې مسلمانان خپل کې دستو غریبان شي، رب کریم دې غي منسوبه ناکام او نامراد کې. رب کریم بیمارانو ته شفا ورکړي، بے روزګارو ته روزګار ورکړي، بے اولادو ته اولاد ورکړي، چا روزګار ته ټولو ته روزګار کې برکت واچي. رب کریم چا اولاد ټول اولاد نیک او صالح وګرځي، چا باندې قرضونه لاند کې، چا نور حاجتونه پورا کې. رب کریم موږ څومره ځان رشتہداران د دنیا نه لاړ دي، ټول ته مغفرت نصیب کړي، مرګ وخت مشته ایمان نصیب کړي، مرګ پوری مشته اطاعت نصیب کړي، مرګ بعد مشته مغفرت نصیب کړي. رب کریم د آخرت تمام تکلیفات نه مستقبل پناه نصیب کړي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نه مستوب نصیب کړي، جهنم نه موسط پولیس رات پلری مشته مر پلات خويندونو ته عزیزانو ته دوستانو ته رشتہدارانو ته اعلی اولاد ټول مسلمانانو ته رب کریم تخپل روشنی نصیب کړي. اللهم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الأمی علی آله و صحبه وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.